حضرت حلیمہ سعدیہ چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پيو مور ده، د خپل خاوند تراغه او ورته وایي چې دلته دولتمندو ښځې راغلي دي او څومره دولتمندو خلکو زامنو هغه ټولو دایڼو اوچت کړي دي. د عبد الله په کور کې محمد پروت دی یتیم، او هغه ماته ډېر ښایسته ښکاري او زما ته داسې ښکارېږي چې دا یې زما نصیبه ده، که ستا خوښه وي دی به مونږ اوچت کړو. حضرت حلیمہ سعدیہ فرمایي چې څه وخت الله محبوب ما را اوچت کړلو، خپلې غېږې ته مې کړو، وایي ما ته یې وخندل او چې ما راوړلو خاوند مې اوښه کېنوله، زه خاوند پسې وروستو کېناستمه او دی په اوښې مخکې کېناستو. اوښه پاسوي خو اوښه پاسي نه، څو ځله یې ووهله خو دې باوجوده هم اوښه پاسي نه. اخیر ما خاوند ته وی چې دا ماشوم څه ماته با برکته ښکاري، داسې وکړه دا ماشوم ته غېږ کې ونیسه، دا خو تا رستو کړی دی، کیدای شي د له وجې نه پاسي. فرمایي اکه خبره وه چې مونږ ماشوم غېږ ته کړو او خاوند مې غېږ کې واخیستو او مخکې مو کړو، گویا کې اشاره دا وه چې دا محمد به تاسو رستو نه کېنوئ، دا محمد به تاسو همیشه مخکې ساتئ. نو فرمایي بس مخکې کول و چې هغه اوښه بغیر د وینا خپله روانه شوه. دا خبر یاده وساتئ، دا اوښه دومره کمزورې وه چې حضرت حلیمہ سعدیہ فرمایي چې زما اوښه له ټولو اوښو نه وروستو پاته شوې وه، دې لجاته چې زه راغم هغو ټولو دایڼو ماشومان اوچت کړي و، صرف دی پاته و. خو فرمایي الله په ذات مې دې قسم وي، څه وخت چې الله محبوب ما په اوښه باندې ځان سره کړلو او مونږ روان شولو، اوښه هغه یې وده، خو فرمایي په خپو کې داسې حرکت راغی، داسې طاقت راغی چې هغه ښځې چې یو دوه ورځې مخکې له مونږ نه روانې شوې وې، زما اوښې هغه ښځې رستو پرېښوې، ما باندې آواز وکړلو ای حلیمہ سعدیہ څه وجه ده، اوښه دې نوې کړې ده که څه ده، خو داسې منډې وهي چې مونږ اوښې تا پسې نشي رسېدی. وایي ما ورته وی چې نه نه الله په ذات مې دې قسم وي ما اوښه نه ده بدله کړې، بلکې اوښې باندې چې کم انسان سور دی دا یو عظیم انسان دی. نو ما عزتمندو قدرمندو حضرت حلیمہ سعدیہ فرمائی اللہ محبوب ما پکور کے 2 کاله تیر کړ، 2 کاله ما د تسینه ور کړلا، 2 کالونو کې مونږه چرته کور کې ډیوه بل نه کړلا، پکم کور کې بچي محبوب زمونږه تشریف فرماو، پکما کوټه کې ټوله شپه به د محبوب رڼا لمخه ټوله شپه به کوټه رڼا کوله. وای ما ګاونډیان به راتله تپوس پې کولو چې حلیمه دا ته کومه ډیوه ټوله شپه بلوې دا ختمیږي نه؟ ما به ورته وی چې دا هېڅ ډیوه نه دی، بلکې دا د محبوب مخ رڼا دی چې د رڼا په برکت سره ما ته هر څه په کمره کې ښکارېږي.